کوزدر چکدره کې د تحصیل هډ کوارټر هسپتال چکدره درجه څلورم ملازمینو د خپل غوښتنو په حق کې د چکدره پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهرچیانو د خپل غوښتنو په حق کې لیکل شوی کتبې په لاسونو کې نیولې. چکدره هسپتال نه تر چکدره پریس کلب پورې تګ وکړو. پریس کلب په وړاندې پرلط ورکو او د خیبر پښتونخوا نگران صوبایي حکومت او گورنر په ضد یې چغې وویستې. نگران حکومت مظاهرچیان ته خپل وینا کې د کلاس 4 ملازمینو خیبر پښتونخوا نائب صدر پرویز خان، پرویز مشوانی، سید نواب خان او ظهور خان وینا وا. کلاس 4 ملازمین محکمہ شیخ خیبر پختونخوا کو عدالت المثلی کی روشنی میں ڈاکٹر نرسز پیرامیڈیکل کی طرز پر HPA الاؤنس دیا جائے. 2001 تا 2015 تک محکمہ صحت کے PK میں بھرتی کلاس 4 ملازمین کو مستقل اور پینشن کا حق دیا جائے. کلاس 4 ملازمین محکمہ صحت کے PK 33% پروموشن کوٹا، 25% سن کوٹا اور 100% بہت شدہ کوٹا پر عمل درآمد کیا جائے. MTI ایکٹ کی خاتمہ کیا جائے. ٹرانسفر اور ٹرمینیشن کو بحال کیا جائے. درجہ 4 ملازمین हेल्थ को सर्विस के लिहाज से टाइम स्केल दिया जाए. چې زمونږ د غلام علي گورنر دا هغه څه هر څه بانډه دي او هغه چې دی موږ له نه یې کړی له موږ دا نن څلورمه ورځ ده زمونږ هړتال جاري دی. دا د یو سړی نه وایي چې یاره دا به کیجوالټي کولاو شي یا به ایمرجنسي کولاو شي. دا به د سبا نه انشاءالله که دا نه شوي نو دا زما د ټولو ملګرو ته اډر دی دا به بند وي په غونډه صوبه کې. دا به نه چې یاره په تیمرګره کې کولاو دا په بل ځای کې د ملاکنډ ډویژن نه دا زما اواز چوتول دي او دا به کېږي. زمونږ 10 کال دا روان دی چې دا زمونږ د HPA شوی دی زمونږ له هېڅوک نه راکوي. که نه دا ډاکټران دله ورکړی دی ډاکټر زمانه ډېر کار نه کوي، نرس زمانه نه کوي، زما کلاس 4 وروڼه چې کم کار کوي دا یو سړی هم دا کار نشي کولی. نو اصل خبردار چې زمونږ مین خبره له موږ نه دا وکړي. زمونږ د دې گورنر نه د غلام علي گورنر دا مطالبات منظور کړي که نه منظوروي زمونږ نن د پلس کلب مخې ته راوتي نور به بیا د هسپتالونه غونډ د طالبه اصل خبردار زمونږ چې دا نه منو دي نو موږ پر دې نه بالکل انکاري نه یو. زمونږ مطالبات خو ډېر دي خو کم زمونږ چې د بچو د روزۍ او زمونږ پې د چولې د بلېدو هغه دغه دی نو د هغې ته مونږ د فوري غوښتلو مطالبه کوو. مونږ جایز مطالبات دي او کومه فیصله چې مونږ له های کورټ زمونږ په حق کې کړې ده خو د هغې باوجود مطلب دا دی چې دا حکومت یا کم واکداران چې دي هغه زمونږ په دې حق باندې ګامونه هړی را هړی او مونږ ته په دې خپل حق راکولو کې ټال مټول کوي. نن دا سټرایک دلته دی د دې نه پس ونه شوه نن نه بدله دلته بنا شو د دې نه پس ونه شوه دې نه پس موږ ته ایمرجنسي خپل دی ورکړو انشاءالله. وروسته مظاهرچیانو د خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې د پریس کلب په وړاندې پرلط او احتجاجي مظاهرو جاري ساتلو په یقین احتجاجي مظاهره ختمه کړه. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوزدر.